أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل يوم يسمى سوري أنعام. چونکه د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت ورځ ور چهارشنبه دې په خبره رسیدلې و چې رسول الله ملګرو هجرت وکړي حبشه له شپای کې یو دوله سړی او څلور زنانه به په دې مزمن سي واقع سورې نه چې مشور د مکه مشرکانو سجده الله له وکړه جناتو موکړه په دې کې صرف امیه لږ زره خاور راواخصو تندې پوری ونی ولا وېدا الله له کافی له بس دی د حبش نه بیر مهاجر واپسین صبر تتللو د باز خلکو امن طلب کول به دویم سفر کې اتل زنانه او درې ته نارینه د عمرو بن العاص او د عبد الله ابن ابي ربيع ورته د نجاشي بادشاہ او جعفر سره یو بل سره ملاقات او به د نبی صلی الله علیه وسلم تعذيبنا د عقبه ابن ابي معيط عتبه ابو جهل د دې خلکو خلاصو د حمزه رضی الله عنه ایمان هغه په دې طریقه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم صفا مروه غونډه خوا کې روان ابو جهل علیه اللعنت پر سر باندې پتیږي شو سر په مات کی نبی صلی الله علیه وسلم لاړو کورلا ابو جهل سره د ملګرو لاړو حرم لولته غب شپ مجلس شروع کړو عبد الله ابن جدعان د وسړیو مالدار صحابي دغه وین ځوانو حمزه رضی الله عنه د ښکار نه راغی دی وخت کې ورته ویل ته محمد د حال نه خبر نه وینا یو خو ابو جهل ورته کنزل وکړ او بل بل سر باندې وی شو سره په مات کې نو حمزه رضی الله عنه بیرته لاړو حرم لا ابو جهل د ملګرو مابین کې نه سناول ورته کنزل وکړ او دغه نه ورسره بل سر باندې وو سره په مات کې بني مخزوم او کشو کې چې حمزه ونی سی وی وجنی ابو جهل ورته ویل چې پرې د دور ارم والدین کتاب ما باندې زړیخ کې خبره نشته دغه غړ شي کافر شو اوس دا وانه وی حمزه رضی الله ورته ویل چې هغه سړیا چې امیش دغه کوناټي په خپل ګندګۍ باندې کړي ته څنګه محمد د بد نظر باندې ګوري زدنن ورځ نه راځي خو هغه په دین باندې ملت باندې شوم حمزه رضی الله عنه فرمایي چې کله کور لاړم وې ځان سره مې دا سوچو کې چې تا ډېر سخت خبره وکړه د عبد المطلب دین پر خودل او د رسول الله قبرول دا ګران کار دی که اوس د رسول الله دین لراوړم نه دلته ابو جهل له بخان دي او که چرته راوړم دی عقیده پر خودل غړي زور غواړي وېزما ټوله التجاء او توجه رب العالمین له شهادت الله نه مې دعاګانې وغوښتلې شي الله کزما د وراره د دین چرته حق نه زما بر رړی کې رانه نه باسو که چرته حق نه نو ایس زما سره نفرت پیدا کړ دعا باندې غټ کار کی وېما هو چې رب العالمین د اسلام بشاشه زما بر رړی کې را دننه کې او سینې مې د نور نه ډکه شوله در هجرت پغم کالو د هجرت و د نبوت د نبوت د شپږم کال اخري عیسی کې د زلحجې په میش کې رب العالمین سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب په اسلام باندې مشرف کی دین مخکې د رسول الله پر ملګرو باندې تکالیف او الله رب العزت په انسان باندې تکلیف ذکر اولی چې دا کلک کی رسول پر عظیم کار ته والی عمر رضی الله عنه چې کله اسلام راوړو صحابه فرمایي چې موږ الله عزت راکړي اسلام لله عزت ورکی صہیب رضی الله عنه فرمایي چې د عمر رضی الله عنه د اسلام نه مخکې مونږ چرته په مکه کې ښکارا مجزه شو کولای پټ پټ بس یو ځای کې وبل ځای کې
خو چې عمر رضی الله عنه کله اسلام راوړو موږ ټول په ډلې صفات باندې وروته او الته په مکه کې موږ ناسو منځونه وکول مکه کې وګر شافره د حلقې په صفات باندې ناسو او کله کله به چې موږ له سخت خبره وکړه موږ به د خبرې جواب هم وکړو کله به چې سوکه سپړې وخراغه او موږ سکانه مور کړه ځکه عمر ایمان راوړی و یو ورځ عبد الله ابن عباس پوښتنه وکړه چې یا امیر المؤمنین دا تعالی خلق فاروق ولی وی عمر بن الخطاب یا عمر فاروق هغه ورته ویل چې ازما د ورور بچی وراره وی ورځ رسول الله سره مونږ ناسو بدل ارقام کی چې کله ما ایمان راوړو ورته ویلې چې د دین د اسلام حق دین دی او کنه یو چې حق دین دی وی به مورته ویل چې زمونږ د مړو ژوند په حق دی او کنه دی وی دین ولې به مونږ په عبادت کو راځي چې میدان لورو ډګر لور شو دو صفونه موجود کړ چې د یو صفه په قیادت کې حمزه سره مخ شو د بل صفه په قیادت کې محمد رسول الله وړاندې شو د حرم په طرف باندې کله را روانو صحابه فرمایي زمونږ د خو د شي دوړي کول لکه میچن چې کله د وړونو ګرځو بس او دا په مشرکانو باندې ډیره بده تمام شو ځکه د مشرک او د کافر همیشه قانون دی وسې دی چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې بدګمانه کی دا پلانې دی او دا پلانې دی اتحاد د مسلمانانو غوښنه نشي برداشت کولای وی شکل دا مسله رااله عمر رضی الله عنه مالوی رسول الله مالوی ویلي انت الفاروق استف وجبانه الله د کفر او د اسلام جداواله راوس دا لقب من رسول الله راکی به د عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو دوه مفسرین ذکر کړی دی یو دا چې زموږ اوسوس محمد رسول الله ورته د ایمان دعا وکړه اللهم اعز الاسلام بالعمرين باحدى العمرين یلذي اسلام لا عزت ورکه په یو د دوه عمرینو کې د عمر څخه خپل عمرو د ابو جهل نوم شو عمرو دا دوه قوي خلک رسول الله رب العالمین له ویل چې بده کې یو مسلمان کا چې د اسلام عزت په جوړ شي د شی ونی ویل چې به احدى العمرين بلکې عمرین ویلي د رسول الله په جبه باندې رب العالمین د عمر څخه تغلیب را وسو دا غو چتواله را وسو نو ایس الله توفیق د ایمان در ورکی د دې خبره نه دا معلومه شو چې یو سړی کافر انسان له دعا غوښتلې شي د هدایت چې الله تعالی هدایت نصیب کړي دویم ته دا خبره معلومه شو که یو سړی چرته اسلام راوړي یا اسلام له ډېر خدمت وکړي نو ته ورته دام ویلې چې لکه ست وجنه الله اسلام له عزت ورکړي اسلام ډېر معزز شو چې کله ته بغیر داخل شو او بل د رسول الله چې د زمنګ د عمر ابن الخطاب چې د زمنګ د رسول الله مرادو څه مطلب نور صحابه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم خاله راتل په هغه ایمان راوړو اما د عمر شه مبارک رب العالمین رسول الله التجا وکړه چې الله د عمر مسلمان کړ دل ویل شو مراد النبی صلی الله علیه وسلم او عمر رضی الله هغه انسان دی چې د زمونږ د الله محبوب دی او زمونږ د محمد رسول الله محبوب دی او زمونږ استاد محبوب دی عائشہ به فرمای وی چې کوم یو مجلس کې د عمر رضی الله تذکرہ نه کیږي په دې مجلس کې به الله خیر مانه شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د اسلام د دین دوه نمونه دي یو اسلام او بل عمر ورسره ان شاء الله راشد عمر څخه خپل مراقبه وکړي دا کوم انسان دی د دې وجنه کوم سړی چې د عمر رضی الله سره دښمنی لري دا زموږ رب العالمین هم دښمن دی او زموږ د رسول الله هم دښمن دی لکه عام شیعان روافض د ټولو سره دښمنی ده دوی موجبات مفسرین دا ذکر کوي چې عمر سے ورځ د شپې د کور نه بار پاتې شو وی اش مسجد حرام لراله رسول الله منځ کولو د شپې څخه ګنګوشه ته راخاتو عمر شه ویلې ما وی کزور باندې مخه مخ شر تراشم اش نه شدا ودا منځ خطه کې عثمان ابو ویریږي خو د شاده خانه د راشه جدت سوی وې د شاده خانه د شراتم راتم خو حتی د کعبه په غلاف کې وردن نه شوم مخې ورته ودرېدل د سورې طه شروع کړو وې په ما باندې ډېر واجب او ناشنا اثر وکي وزړه کې مې دا فیصله وکړه چې دا محمد یو شاعر دی او الله په د شعر ملکه را جاری کړی دی وی رب العالمین د
سوره طه کې دا خبر نازل کړي چې و ما هو بقول شاعرین، دا قران د شاعر قول نه دی، دا شاعر خبره نه ده. وېزړه کې مې دا خبره تیر شو چې دا محمد یو کاهن دی، منتری ترویتی، دا غیب خبرې شي کوي. دا خبره موږ چې دا قول د کاهن نه لري، کاهن دا معنی چې د غیب خبرونه وایي. رسول الله فرمایي من اتا امراه، چې کله یو سړی د شاده خو خپل زنانه لړاتګ وکي او یا خپل خجره په حالت د هیڅ کې راتګ وکي او یا د کاهن ترویتی او د منتری خو راغی او دغه په خبرو باندې تصدیق وکي، دا سړی په قران باندې کافر شي. مفسرین دا خبره ذکر کوي چې کوم سړی د شاده خو نه د خپل زنانه راتګ وکي دا مرتد نه دی، کافر نه دی، خو معنا کبیره ګناه کې واقع دی. د الله نه د بخنه او غواړي، امید دا چې الله معاف کړي. او کوم سړی چې په حالت د هیڅ کې خپل زنانه لراغی نو د سړیم ډېر لوی ګناه وکړه، دا به دوه کارونه وکي، یو بد الله نه معافي غواړي بخنه، دویم کفاره به وکي 1 دینار او یا نیم دینار. امام ترمذی رحمه الله فرمایي به وجه دار چې دا مرتد نه رزق ګناګار دی، د کفاره حکم دله متوجه شو. 1 دینار مراد د کویته نه دی بلکې شرعي. تقریبا دغه اندازه چې علماء لګولې دا نو 3 ګرام سره زر جوړیږي. د 3 ګرام سره زر حساب ته وکړه چې 800 روپۍ کې دي، نو دا به الله په نامه باندې صدقه کې. کله هیڅ پاول کې هم بستری کړي ونه 1 دینار، او کله هیڅ په اخر کې کړي و چې جړواله د وینې ونه به نیم دینار. او کله چې انسان د کاهن ترویتی لراشي چې د غیب خبرونه بیانوي او دغه په خبره باندې تصدیق وکړي، نو دا به یقیني کافر دی. ځکه د غیب صفت دا د الله دی او د الله صفت بل چاله ورکی. نو عمر سے فرمایي چې کله دا خبره دوه کړه چې دا قول د کاهن نه دی، نظم په دې سره کې د ایمان او اسلام تخم وکړل شو، خو لیکن پورا د اسلام بشاشت وردن نه شو. ځکه 40 کړه 50 کړه د جاهلیت مسله وا، هغه شرط به یو تقریر باندې په یو تلاوت باندې برابرۍ وی کور لاړم. توره میرا واقع سوما دا خبره وکړه چې نه دا محمد وشنم یو خدای عرب ورته اسی غسل چې ایسه خطر شو ختم شي. عمر چې ډېر بهادر سره و، توره مې شکل روانه کړه. دا عبد الله ابن نحام العدوي په نامه باندې وسړی زما مخې راغی، شرط روانه مال ویلې، ما ورته ویل چې د محمد قتل روانه وی هغه مال ویل چې د رسول الله قتل وسه روانه، تر خپل کور نه خبر نه او کې نه دی استخور چې چاله ناس ما وی دا ولي. دویم خو علماء دا ذکر کړی چې دا سړی د بني مخزوم د قبيله یو سړی و، تر دې نه خبر نه وی. ما ورته وی چې نه غیر خو خبر نه مورې څه چل شوی دی. وی ولد د خپل کور غم وکا، خور د مسلمان شوی دا او د خشن او کړي مسلمان شوی دی سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ. عمر سے فرمایي د دوی خو لاله د دې کور له خباب رضی الله راتلو چې د رسول الله ملګری او رسول الله د خپل مرګري تشکیل کړي و چې تاسو ورځو د قرآن درسونه شروع کړئ. څوک یو ځل لګلو څوک بل ځل چې کار پر رسول الله باندې آسان شي. یو عمر رضی الله شکر دروازه ټک ټک نو خباب سبي غلام سره و ایسا غزان پټ کی د کور کې ځان غلې کې چې دروازه کړه خلاص کړه. وی په دې وخت کې عمر شپ د خور له ویل چې تاسو څه خبره کولې؟ وی هغه څه خبره مکولې؟ خپل ما بیګم خبره کولې وی به وی دې کې تاسو کار ده خبره مم کوله. عمر رضی الله ډېر انتهایی تیز سره و، په خپل او کې باندې سعید ابن زید باندې گزارونه شروع کړه. چې گزارونه به شروع کړو لاندې کې د عمر رضی الله خور شو هغه عمر سره ورفري وته ډېر اولونه چې تیرا کشه کې. نو عمر شیخ خپل ډیر انتهایی دنګ صحابي وو، غني ګيري والا و. ورسره ان شاء الله د مناقب ذکر کیږي، د جسم مبارک به ذکر کیږي چې دا کم انسانو او سبالتين برتاني پر خودلو چې کله بغوسه شو نیغ نیغ به ودرېدل. نو د الله شه شاده خونه چې د خپل خور لره واجب د پوزه باندې واله ایسره پوزه په ماته کړه. چې کله پوزه پر خپل خور باندې ماته کړه، نو د عمر شیخ چې نظر پر خور باندې راغی، دغه په مخ باندې ویني را روان شو. حیا ورله عمر شیخ لو طبعا خوري و نو غلې کینو شو خلاص. به ورته ویلې د خور چې تاسو اخر څه کلمات او څه خبرې ویلې، په آرام شو غصه په لاړه.
خور ورته ویل چې بده کې ستاسو به بهم د قران سره عیسی دی ورته خوذله عمر صاحب چې دا زره اخرم ورته ویل ته دې لړا تک نشي کولای ځکه ته چې ګندې ته بول غسل کوي دغه نو ورسره دې لړا شي د عمر رضی الله خور وته ځکه زوا وې دی وخت کې دا غسل وږي چې کله غسل وږي نو خباب رضی الله ورته ویل چې ابشر یا عمر وی خوشاله شه الله رب عزت تعالی اراده د خیر کړی دا د پنځشنبه پښپا باندې محمد رسول الله تعالی د خیر دعاګانې کړې وي الله تعالی اوس ایمان نصیب کړي چې کله د قران د عیسی او تلاوت کا ورته ویل دلونی علی محمد رسول الله ما له کې دا په کوم ځای کې دی الله د ایمان د دې له روان کی رانا د ایمان وردن کېدل خباب شه ورته ویل هغه د دارالارقم کې دی چې د مسلمانانو اولنې مدرسه و یو کور په دې کې بردن کېدو تعلیمات د اسلام به کول تورې راخصه د ډېر بچسبه باندې روان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي دروازه ټک ټک کړه دنه یو ملګری راغی چې په دې چوک کې راوکته نو عمر بن الخطاب دی او تور ور سره ده ډېر انتهایی زیات غوسه ده نو برته منډه کړه ملګری ویل چې عمر صاحب راغلی دی چې د جنگ په نیت راغلی کسه سیدنا و امامنا حمزه رضی الله تعالی عنه هغه د تناسب ما عمر لپاره چې شلې ویل شو عمر چې دروازه ورته خلاصه کړي قسم په الله کې چې د اراده د خیر او موږ به خیر ورکو کې اراده د خیر نو په خپل تور او سره کرمو حمزه رضی الله عنه یو پهلوان انسانو د عمر نه تاسو دومره یریږي عمر دې خلاصه کې دروازه ورته خلاصه کړي حمزه صاحب ورته ځان برابر کړي رسول الله باندې دی وخت کې د وحی مسله او وحی پیراتله چې عمر رضی الله کله را دننه شو وسکه تور اور سره محمد رسول الله ورته خبره مخې لراغی چې کله راغی د گردن نیونی او د توري د موټر چې تی واخصو چې دوه شړکه د شورف عمر صاحب لا وی ویلې وسم پتا کې دا شر دی دا شر ستنه نه وځي امیش د شر په ستر رواني د امیه د ولید ابن مغیره باندې رب العالمین په تابانه مصیبتونه نازل کیږي ایسه به ختم شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله انسان ونه نو ژړک به ورکه د رسول الله د علم او انتقال شو لکه مخکې ویل شي و چې جبرئیل علیه السلام رسول الله درې کړه د سینې د زور کو ژړک ورکه عمر رضی الله عنه باندې ناشنا حالات راتوري او عارش شو ځکه د رسول الله زور نو وی ویل لا اله الا الله ویزګو اشهد ان لا اله الا الله ویزګو وی کوم به خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شواز الله نه بل څوک او انت رسول الله او یا رسول الله تعالی الله رسولي کلمه شهادت ویلې محدثین ذکر کوي چې کلمه شهادت ویلې د ملګرو عمر شرف سره تکبیر आवाज وکړي چې جمعه والا واورېدو الله اکبر ټول خلق واورېدو خوشاله شول عبد الله ابن مسعود فرمایي ویش د کوم ورځ نه عمر رضی الله ایمان راوړ الله موږ له عزت راکې تر وفات د عمر پورې موږ عزت منش حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې د عمر رضی الله د شهادت پر رب العالمین فتنې پر خلکو باندې جاری کوي او چې کله دا شهید شي به د قیامت پورې فتنې را رواني دومره اوچت انسان نو خلکو خبره شورش ولا چې عمر شه ایمان راوړ وختره د مرګرو نو وکړو ایس ما ملګرو د محمد رسول الله سختریز دشمن کم یو دی څوک دی خلکو ورته ویل ابو جهل دا ابو جهل خو راغی دروازه ورته ټکړه عمر شه دغه خوريو هغه ماما و ابو جهل چې کله ورته بار ورته مرحبا اهلا وسهلا بابن اختي بخیر علی اروا خرج زما خور زویا عمر شه ورته تعالی پته نشته وینا ما خو ایمان راوړ لا اله الا الله محمد رسول الله وی ډیر بد کار دې کړو ډیر بد کلمه دې وکړې چې دروازه سره بند کړو دنه نش و تکته دو د نور خلکو بچ ایمان راوړ دغه ابو جهل پیرا دنګل پر رسول الله باندې پیرا دنګل خو لیکن عمر شه بچ کې ډرا باندې ماما په سلاړو عاص پسې ورته وی ویل شي ما خو ایمان راوړې دې هغه مرتم تک الفاظ ور دروازه سره بند کړه نبی ته خلکو نه تاسو کې چې په دې عربه کې یو شیطان انسان کمی دی چې دا خبره ډیر زر نقل کوي وی جمیل ابن عمر یا جمیل ابن عمر داغه خور ورغه ورته ویل چې ما پر رسول الله باندې ایمان راوړلو هغه ورته وی چې ته صحابي شو چې جوړ کړې زه صحابي نه بلکې اني اسلمت ما اسلام راوړې زه مسلمان یم سمور رسول الله دا خبر او خلکو ورته ته صحابي شو ما ایمان راوړې ما اسلام راوړې
چې کله دا خبره شونه د عربو سره د رسول عمر صاحب جنگ جوړ شو د مسجد حرام کې دومره جنگ وکړي چې د ټول عربان یو خو عمر صاحب ځان له حتی ستړي شو ورته ویلې وې کدرې سو ملګری موږ رب العالمین برابر کړو په دې مکه کې بیا تاسو وشيږئ یا موږ وشي زموږ نه پدې ځکه شون نشي کولای نور تلاړو کورلا عرب خپل مابین کې راځم شو ویلې دی عمر خو ایمان راوړو دا ډېر اوچت انسان دی په موږ کې ډېر قیمتي شړیو دا به سبا هر سړی به د ایمان او اسلام کې را داخلي کې راځي چې لشکرکشي به شي وکړو ایستي وښنو ټول قومونه خپل کسان مات کړل عمر رضی الله عنه چې تا ورکړو ته خبر نه وي نبی عربو صاحب خلاف باندې لشکر راوېسو طبعا پر ځړ کې يرم رااله کور کې ناسو یې سب کېږي نعاس ابن وائل السحمي رضی الله تعالی عنه دا د عمر صاحب د حلیف او حلیف دا منه چې کله بده دیو بل سره دیوالین لرلې به بچا پاغه باندې بریدونه نشو کولای دا ورته مخې لراغه کورلا ورته ویل عمر ولې خفای وته خبر نه وینا وسما په خلاف من خدا ټول عربان راوتري وسما وشني او زما سره جنگ کې او ما سره اراده نه جنگ ده هغه ورته بالکل بیغم او خاطر جمع سبب د کور کې نه اسم تعالی نشي کولای عمرو بن العاص السحمي دا بار ولاړو چې کړه د عربو د لخر لري ورته ولې لري د عمر بشر غلي وي چې نشي کولای زي هغه ما ملګری نه ما ورته من ورکړي وی ایسته د لخر په دې وخت کې بیرته په خپل طرف باندې وګرځیدلې عمر صاحب الله رب العزت صحت او نجات نصیب کې او څلوختم مسلمانانو ده تاسو نن ګوري دي شیګانو علیهم اللعنه دوی دانه حدیر شونو نمبر شهادت دا معنی چې د عمر رضی الله عنه منسوبه چې دانه حدیر شم مومن دي او دوی دا خبره ذکر کوي عمر رضی الله عنه اعوذ بالله من ذلک وردا شو یو مردګو غو نشړیو زموږ مسلمانانو په دې باندې پوینه دي ځان له بسنین وي یو بل بواس کې لکه سیونو یته استاد سیونو نمبر دی او ته سیونو نمبر والای او په دې باندې پویږي نه چې دا خبره چا کړې ده د چا لپاره کړې ده شیګانو په ایران کې او چوک جوړ کړی دی غیله نومې خودلې د چوکي بابا شجاع عمر رضی الله عنه چې شهید کړي هغه په نامه باندې چوک جوړ کړي نن کمزوري سنن چې د قران او سنت د جاهلان دي اسی ځان لوي چې موږ سیاسي علما یو قسم په الله کده ظریف انداز دوی په سیاست وایي سیاست دا ویل شي سلا اسی ټوبونه ونه په منبر باندې وی شګان زموږ رونه دي او داس موږ برادران دي موږ بر دوی سره اتحاد کوو موږ داس موږ دشمنان دي او موږ د عمر هم دشمنان دي او موږ د رسول الله هم دشمنان دي او موږ د الله هم دشمنان دي دوست سره موږ جوړ نه شي کېدای يهودانو سره سره بوش او دوست سره کېږي نه قومي بابا شجاع دا تخلص ورته کې خو چوکي بابا شجاع ابو لؤلؤ بنامه نو عمر رضی الله عنه الله نجات ورکې او دا څلوختم مسلمانانو یو څلوختم او دی عربو کې دا عادت چې هغه وکړه د لوس پابندي وکړه مړ کېدل ځان په وشل خو لیکن د لوس مسله نه خرابوله د اسماعیل علیه السلام بارک رضی چې سره وعده وکړه تقریبا یو مې شاقي سره راغی زمونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به احترام سره وکړه درې ورځې پورې هغه سره راغی اصلي خبره دی دا وته چې کله راغی رسول الله ورته ته ما باندې تکلیف درکې درې ورځې تر په انتظار وې ویل یا رسول الله به بالکل زمانه خبره دی دا وته نو عمرو ابن العاص السحمي يا عاص ابن وائل السحمي دا په واسطه من رب العالمین عمر ابن الخطاب له نجات ورکې دې چې پورې دا مسله رااله دین ورسره ان شاء الله به نور مسله دې شرط بیانې کې